انزل سوا دوا پنځوسم نمبر حدیث مبارک 1552 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال سيدنا ابو هريره رضي الله عنه روایت ته الله دې راضي شي الله دې د خپل ځان راضي کی اما استاد د ټول امت ته طرف دې الله بهتري بدلی ورکي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال پیغمبر علیہ السلام فرمایلی چا فرمایلی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی وی مچسی فرمایلی لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا مناسب ندی د ډیر رښتینی سړی د پاره چې دیشي ډیر لعنت کوونکی څنګه مناسب ندی نبی علیہ السلام فرمایي څه ندی مناسب ندی نه خای نو مناسب ندی د ډیر رښتینی سړی د پاره د صدیق د پاره چې ډیر لعنتی شي لعنت کوونکی شي ډیر خیره پخشي د لعنت خیره بلته رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی په صحیح مسلم شریف کې صدیق لنه خای چې د لعان شي صدیق ویل کېږي ډیر زیات رښتینی کس ته الله دې مونږ ټول صدیقین کی ډیر زیات رښتینی کس د مبالغې صيغه ده صدیق هغه کس ته ویل کېږي چې د قول او فعل کې تضاد نه د په قول او فعل کې تضاد نه او زمونږ قول او فعل قول می په یو روان دی او فعل په بل الله تعالی دې مونږ ته دا مرتبه را نصیب کړي چې قول فعل کې تضاد نه دا خلک لږه مدوران دي ډیر وسمشته چې قول فعل کې به تضاد نو دا مونږ لیدلیو لکه داسې زمانہ کې وکړه چې زمونږ هغه زمانه سره واسطه راغلی و دا ډیر قول فعل کې به تضاد نو صوفیا وای د صدیقیت مقام چې ده دا د نبوت نه بعد د ټولو نه اعلی مقام دی چې چا قول او فعل کې تضاد ني د نبوت درجه ته نشي رسیدي خو هغه نه رستو بیا د ټولو نه اعلی مقام هم د صدیقیت دی او صدیق هم پیژاند چې قول فعل کې تضاد ني وي د داسې کس د پاره نه خایږي مناسب نه دا چې د په بل باندې لعنت کوون کې وي او لعان دم د مبالغې صيغه ده یعنی چې ډیر لعنت کوون کې بس هر وخت د جبې په سر باندې د لعنت خیری پرتی وی بلتا په بل لعنت وي چې نبی نه بعد د ټولو نه اعلی او چت مقام شو نو د نبی کار خصو خو رحمت للعالمین د ټول مخلوق د پاره رحمت او کوشش دا چې ټول مخلوق د الله رحمت کې راشي د صدیق هم دغه کار پکار دی دا نه چې هغه په بل باندې لعنت کوي لعنت معنا څه ده البغض عن رحمت الله د الله تعالی د مهرباني او د رحمت نه لری کول نو د لعنت خیره چې ورته کوي د دې مطلب دا چې خدای د خپل رحمت نه لری کا او دا خود د صدیق سره ځکه نه خای چې د خو نبی پسې د ټولو نو اوچت مقام د ده او نبی خو به رحمت ته خلق را بلل دې هم کوشش کوي چې رحمت ته خلق را بلی علما فرمایي چې کم کس د لعنت مستحق وي بیا هم په لعنت کول نه دی پکار وجه سره چا په خپل بس زما د خیرونو وړاندې د خدای د لعنت مستحق دی نو اوس دوته د لعنت خیریو کوم او کوم څه ضرورت پاتې شي او حدیث کې داراله ان یکون لعانا صدیق لنخای چې د زیات لعنت کوون کې شي مطلب دا دی ک کله ناکله د لعنت خیری د خلی نوزي نو د سره هغه د صدیقیت د مقام نوزي نه خدا همیشه چې د لعنت خیری کوي نو دا د صدیق لپاره نخای یا رحمان الله بالجلال والاکرام